أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چې لکه څنګه چې ما تېره خطبه کې هم ذکر کړی و چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ هم د هغو حالاتو ذکر فرمایلی دی چې کوم د جنگ احزاب کې مخې ته راغلي وو. زر فرمایي دغه تفصیل به بیان کړم. هغوی فرمایي چونکې د مدینې یوه ډېره برخه د خندق په ذریعه محفوظه وه او بل طرف ته څه غرونه وو او څه پاخه کورونه وو څه باغونه وو، نو ځکه فوج یکدم حمله نشوه کولی. نو هغوی مشوره کړې وه او دا تجویز یې کړی و، یعنې کافرانو، چې څنګه د یهودیانو درېیمه قبیله چې لا په مدینې کې دا او نوم یې بنو قریظه و، دا د ځان سره کړی شي او د هغې په ذریعه مدینې ته د رسېدو لاره دې پرانیستی شي. نو د مشورې نه پس حوی بن اخطب چې د جلا وطن شوی چې کومه قبیله وه بنو نذیر د هغې سردار و او د هغې د سازشونو په وجه ټول عرب راغونډ شوي وو، په مدینې باندې حمله کړې وه او هغه د کافرانو د فوج کمانډر ابو سفیان په دغه خبره مقرر کړی و چې څنګه به چې وي د بنو قریظه به ځان سره کوي. نو حوی بن اخطب د یهودیانو د قلاګانو طرف ته لاړو او هغه غوښته چې د بنو قریظه سردارانو سره ملاو شي. نو سر کې خو هغوی ورسره د ملاوېدو نه انکار وکړو، خو چې کله هغه لږې شو دوی پوه کړه چې دا وخت ټول عرب د مسلمانانو د تباه کولو لپاره راغلی دی او دا ښار د ټول عربو مقابله په هیڅ صورت نشي کولی. نو دا وخت چې کم لښکر د مسلمانانو په مقابله کې ولیدلی دی، دې ته لښکر نه دی ویل پکار، بلکې دا یو دریاب دی لوی. نو په دغه خبرو بنو قریظه آخر په غدارۍ او د لوز په ماتولو تیاره شوه او دا فیصله وشوه چې د کافرانو لښکر به د مخې نه د خندق نه د پار کولو کوشش کوي، چې کله هغه کامیاب شي په دې کې نو د بنو قریظه به د مدینې د بل طرف نه په مدینې په هغه برخه حملو کې چېرته چې ښځې او ماشومان دي او د بنو قریظه په اعتبار هغوی بغیر د حفاظت نه پرېښودل شوي دي او دغه شان د مسلمانانو د مقابلې چې کم طاقت دی به بالکل ختم کړی شي، چې هلته حمله وشي او یو وخت به ټول مسلمانان سړي ښځې او ماشومان به ووژلی شي. دا یقیني خبره ده چې که په دې تدبیر کې لږ هم څه کامیابي کافرانو ته ترلاسه شوې وي نو د مسلمانانو لپاره به هیڅ ځای د حفاظت باقي نه وي پاتې. بنو قریظه د مسلمانانو حلیفان وو او که هغوی په واضح جنګ کې شامل شوي نه وي نو بیا هم مسلمانانو دا امید کولو، یعنې هغوی په واضح جنګ کې چې شامل شوي نه وو نو بیا هم مسلمانانو دا امید لرلو چې د هغوی له طرفه به په مدینې باندې به څوک حمله ونه کړی شي او په دغه وجه د هغې چې کوم طرف هغه بیخي غیر محفوظه پرېښودلی شوی و. بنو قریظه او کافرانو دغه صورتحال جایزه چې واخیسته نو دا فیصله هغوی کړې وه چې کله بنو قریظه کافرانو سره
ملاو شو نایبه په واضح طور د کافرانو مدد نه کوي چې اسنه چرته مسلمانان د مدینه دغه طرف ته چرته حفاظت بندوبستونه کوي ډیره خیرته به خود لوا د بنو قریظه سره چې کوم علاقې ملایوي ده الته چرته حمله نشي دا خیال کوم مسلمانانو ته راغلو نو دغه ینده چرته خیال مسلمانانو ته رانشي دا تدبیر ډیر خطرناک او د مسلمانانو مسلمانان چې غافل ساتلي و دي نو په داسې وخت کې د بنو قریظه یعنې د مسلمانانو د غفلت په وخت کې د بنو قریظه دشمن سره ملاوېدل او داسې وخت کې چې په اسلامي فوج باندې د کافرانو د فوج یو زبردست حمله روانه وي د مدینې د دغه طرف حفاظت چې کم طرف ته د بنو قریظه قلاګانې وي بیخي د ناممکنه کې او صرف حفاظت نه چې ناممکنه کېدو د دې ډول سوال نشته بلکې د حمله خطر هم ډېر زیات شي بهرحال په دغه حالاتو کې د مسلمانانو فکر قدرتي وو او د دې د سبب لپاره کوشش هم ضروری وو او د لپاره د مدینه د حفاظت لپاره 1500 کسانو د مقرر کولو فیصله رسول کریم فرمایلی و او د دې تفصیل سیرت نگارانو داسې بیان کړی دی چې بنو قریظه د معاهده ماتولو خبر چې مسلمانانو ته ورسېد د هغوی ویره زیاته شو هغوی ته د ښځو د ماشومانو فکر شو او د مسلمانانو حل هغه شو چې لکه څنګه چې خدا پاک فرمایلی چې اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون چې کله هغوی تاسو د بره له طرفه هم او ستاسو د ښکته له طرفه هم او چې کله هغوی راغله او چې کله ستاسو سترګې لکه د کاڼو ودرېدې او زړونه ټوپ وهل او تاسو په خدای پاک باندې قسم ګمانونه کول رسول کریم صلی الله علیه و وسلم مسلمانان خو د دشمنانو مخې ته وو او ویل د نشو خوښ کړي په مختلفو ځایونو باندې وار په وار هغوی د خندق پیرم کوله سیرت نگارانو د خندق د اته ځایونو ذکر کړی دی چېرته چې پیره ورکړی کېده او د دې ټولو نګران حضرت زبیر بن عوام مقرر کړی شوی وو بنو قریظه چې اوس معاهده ختمه کړې وه او کومو قبایلو چې محاصره کړې وه هغوی سره هغوی یو ځای شوي وو د دې باره کې خبرونه ملاوېدل شروع شو چې هغوی څه وخت هم په مدینه حمله کوونکي دي او چې کله رسول کریم ته دا خبر ورسېدو نو هغوی حضرت سلمه بن اسلم د 200 کسانو سره او حضرت زید بن حارثه د 300 کسانو سره د مدینه حفاظت لپاره ولېږل ورته وفرمایل چې د شپې په وخت هغوی به په مختلفو ځایونو کې پیره ورکوي او وخت په وخت به تکبیر یعنې د الله اکبر نارې لګوي حضرت صاحبزاده مرزا بشیر احمد صاحب دغه شان بیان فرمایلی دی چې ها وخت د مدینه چې کوم حالات هغه ډېر په ظاهري اسبابو لحاظ ډېر تاریخ کړی ده او د څلورو طرف نه په زرګاو دشمنان د ښار نه چاپېره وو او هر وخت په دغه موقع په لټون کې وو چې په مسلمانانو باندې حملو کې هغوی ختم کړي او د ښار کې د مسلمانانو سره بالکل جوخت چې کوم غدار قبیله و بنو قریظه هغوی وو چې د هغوی په سوونو وسلوال ځوانان په خپل ځان کې د یو لوی لښکر نه کم نه وو هغوی به چې کم وخته موغوښته یا که موقع ورته ملاوه شوې وې نو د شا له طرف هغوی په مسلمانانو حمله کولی شو او مسلمانان ښځې او ماشومان چې په ښار کې وو هغوی خو هر وخت د هغوی ښکار وو نو دغه صورتحال چې کوم دی د دې حقیقت یو هوښیار تن نه پټ نشو پاتې کېدی او په کمزورو مسلمانانو کې سخته ناکلاري پیدا شوې وه او چې کوم منافق طبیعت لرونکي خلک وایي خو په جار دا ویل شروع کړو چې ما وعدنا الله ورسوله الا غرور یعنې دا معلومیږي چې د خدای او د هغه د رسول چې کوم لوزونه وو د مسلمانانو د فتح او د کامرانۍ هغه هسې د دروغو لوزونه وو او ځینو منافقینو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوي او د هغوی ویل شروع کړو چې رسول الله په ښار کې زموږ چې کوم کورونه دي بیخي غیر محفوظه دي تاسو موږ له اجازت راکړئ چې موږ په خپلو کورونو کې سر شو د حفاظت وکړو دی په جواب کې د خدای پاک وحي
د خدای پاک وحی نازله شو چې ما هي بعورت ان یریدون الا فرارا. دا غلطه ده چې دا خلک د خپل کورونو د غیر محفوظه کېدو خیال لري، بلکې خبره ده چې هغوی د جنگ د میدان نه د تښتېدو لارې لټوي. خو دغه وخت د مخلص مسلمانانو د ایمان د اظهار وخت، نو قرآن فرمایي چې ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم الا ایمانا وتسلیما. چې کله مؤمنانو د کافرانو دغه لوی لښکر ولیدو، نو هغوی دا و چې د هر څه د خدای او د هغه د رسول د وعدو مطابق دی، او خدای او د هغه رسول بالکل رښتونی دی. نو په دغه حمله هم د هغې په ایمان او په تسلیم کې زیاتې راغلی و. خو د موقع چې کوم نزاکت او د حالات چې کوم خطرناک اړخ و، هغه دغه احساس ټولو لرلو. نو خدای پاک فرمایي چې اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. یعنی یاد کړئ هغه وخت چې کله د کافرانو لښکر ستاسو له بره لخوا هم او ستاسو د ښکته لخوا هم راغونډ شوي په تاسو راغلی و، چې کله په ناکلارۍ کې ستاسو سترګې په ځای ودرېدلې وې او زړه ټوپونه ول، او تاسو په خپل رنګ کې، یعنی چا په یو رنګ کې چا په بل رنګ کې د خدای پاک باره کې تاسو مختلف خیالونو کې ډوب شوي وئ. نو هغه وخت واقعي مؤمنانو لپاره د سخت امتحان وخت و. په مسلمانانو باندې یوه ډېره سخته زلزله راغلی وه، او داسې خطرناک وخت کې د مسلمانانو یو وړوکې شنډله چې پکې ځینې کمزور طبیعت لرونکي خلک و، ځینې پکې منافقان هم شامل وو، هغوی سره مقابله کولی شو. دوی سره خو دومره کسان هم نه وو چې په کمزورو موقعو د سمې د پیرې انتظام وکړی شي. نو شپه ورځ چې کوم د سخت ډیوټي وه، هغې په وجه مسلمانان ډېر ستړي شوي وو، او بل طرف ته د بنو قریظه د غدارۍ په وجه د ښار په کوڅو کې پیره زیاته مضبوطه کول هم ضروري وه چې ښځې او ماشومان د محفوظه پاتې شي. د کافرانو سپاهیانو د مسلمانانو په هر رنګه د پریشانولو کوشش کولو. چېرته هم چې کمزوري ځای و، نو هلته به د حملې لپاره راغونډ شو، او مسلمانان به بیا د هغې حفاظت لپاره هلته راغونډېدل شروع شو، او په دې به هغوی بیا فوراً واپس شو. په بله موقع به بل ځای کې به زور اچولو، او مسلمانان غریبان به تښتېدو، بیا به هلته په منډه به ورغلو، هلته به ورسېدو، او کله به هغوی په یو وخت کې دوه درې ځایونو کې به حمله کوله، او د دې په نتیجه کې د مسلمانانو جمعیت به منتشر شو او په ټکړو کې به تقسیم شو، او ځینې وخت به حالات ډېر نازکه صورت اختیار کو، او دا به جوخت چې یو کمزوري موقع نه فایده پورته کړي، د کافرانو لښکرو د ښار په حدود کې داخل شي، او د دغو حملو مقابله به مسلمانانو له طرفه عموماً د غشو په ذریعه کېده. خو ځینې وخت د کافرانو سپاهیانو به دا طریقه خپلوله چې یوې دستې خو په مسلمانانو باندې غشي ویشته، او هغوی به رسو کول، او بله دسته به داسې وه چې هغوی به حمله کوله، او د خندق د یو کمزوري برخه باندې به راغله، او دا به کوشش کوله چې هغې نه پاروزي. او دا د جنگ طریقه سهار نه وخته تر ماښامه پورې، بلکې ځینې وخت به د شپې به هم جاري وه. او تاریخ کې دا ذکر هم ملاویږي چې په یو موقع رسول کریم د غطفان د صلح په باره کې په صحابه خاص طور باندې انصارو نه تپوس کړی و. نو دوی په تفصیل کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې دا ورځ د مسلمانانو لپاره ډېر د تکلیف ده، دا ورځ د مسلمانانو لپاره ډېر د تکلیف او د پریشانۍ او د خطرې ورځ دی، او څنګه چې محاصره اوږدېده او د مسلمانانو طاقت د مقابلې لازماً به کمزوري کېدو، او د دوی زړونه خو د ایمان د اخلاص نه ډک وو، خو بدن چې د مادي چې کم اسباب د مادي اسباب او قوانین دي دغې د لاندې کار کوي، دا کمزوري کېدو. رسول کریم چې دغه حالات ولید، نو هغوی د انصار چې کوم مشرانو سعد بن معاذ او سعد بن عباده هغوی راوغوښته، هغې ته ټول حالات وویل، ورته مشوره وغوښته چې په دغه حالاتو کې موږ څه کول پکار دی، او ورسره د خپل طرف نه ذکر مو فرمایلو چې که تاسو دا غواړئ، نو دا هم کېدای شي چې غطفان قبیله د مدینې د محاصل نه څه برخه د ورکړی شي غطفان قبیلې ته، او دا جنگ د وځنډولی شي.
سعد بن معاذ او سعد بن عباده ورته یو ځای دا جواب ورکړو چې یا رسول الله که دې باره کې تاسو څه د خدا پاک وحي شوې ده نو په دې باندې زموږ سر به ټیټ وي او په دغه صورت کې تاسو بېشکه ښه په خوشحالۍ هم د دغه تجویز مطابق کاروی وکړئ. نو هغې ورته وفرمیل چې نه دې باره کې ماته څه وحي نه ده شوې، زه خو صرف ستاسو د تکلیف په وجه د مشورې په طریقه تاسو ته تپوس کوم. نو سعدین یعنې دواړو چې کوم سعد وو، سعد بن معاذ او سعد بن عباده، هغوی جواب ورکړو چې بیا زموږ مشوره دا ده چې موږ چې کله د شرک په حال کې چېرته یو دشمن له څه نه دي ورکړي نو چې مسلمانان یې نو ولې ورکړو، والله موږ به د تورې د څوکې نه بغیر دې له څه ورنکړو، تیره څوکې نه بغیر. اوس هم جنگ دی نو د رسول کریم چې کوم فکر لرلو د انصارو په وجه چې هغوی د مدینې اصل اوسېدونکي دي او غالبا دغه مشورې مقصد هم صرف همدا و چې د هغوی د ذهني کیفیت نه ځان خبر کړي چې هغوی چېرته په دغه مصیبتونو پریشانه خو نه دي او که هغوی پریشانه دي نو د هغوی د دلجویي وکړی شي. نو هغوی ځکه په ښه په خوشحالۍ د هغې دا مشوره قبوله کړه، یعنې د سعدیانو مشوره، او جنګ جاري بیا پاتې شو. نو لکه څنګه چې مخکې بیان شوي دي چې د باوجود له دې چې خندق یو مضبوط دفاعي دیوال په طور خو کار کول، خو د دې بیخي دا مطلب نه و چې مسلمانان په پوره طریقه محفوظ او مامونه وو. اول خو چې کوم منافقانو په خاص طور د بنو قریظه جنګیالي چې د مدینې دننه موجود وو او معاهده ختمولو نه پس د هغوی د یو خطرناک دشمن په طور مخې ته وو، او بل طرف ته د خندق نه باوجود ځینې ځایونه هلته داسې وو چې هلته نه دشمن د حملې خطره وه او هغه ځای نه د دشمن د خندق د پار کولو او د دننه راتلو امکانات وو. د دغه پریشانوونکي صورتحال په وجه ځای ځای کې مسلسل پیره ورکړی کېده او په دغه پیرې کې په خپل رسول کریم هم موجود وو. هغوی به نګراني هم کوله او صحابه له به ډاډ هم ورکولو او دا عمل به ټوله ورځ هم جاري و، د شپې به هم جاري و. د مدینې دا شپې د سخت د جمعې شپې وې او د لږې مشکلات دې نه علاوه وو. حضرت عایشه بیانوي چې رسول کریم د خندق د شګاف پورې به پیره ورکولو له تله او چې کله به هغوی له یخنۍ تکلیف ورکولو نو ماله به راغله او چې کله به د هغوی جسم به ګرم شو نو بیا به هغوی د خندق د شګاف طرف ته تشریف یوړو او دا به فرمایل چې زه ویره لرم چې خلک دې طرف نه راتلی شي. هغوی بیانوي چې ورځ رسول کریم دغه شان آرام فرمایلو او دومره ستړي وو چې هغوی فرمایل چې کاش که څوک نیک تن داسې وي چې نن شپې د دغه ځای پیره ورکولې. نو ما د رسول کریم د وسلې اواز واورېدو دغه دوران کله چې هغوی دا خبره فرمایلې وه. نو رسول کریم تپوس وکړو چې څوک دي؟ نو سعد بن ابي وقاص وویل چې یا رسول الله زه سعد یم، ستاسو د حفاظت لپاره پیره ورکولو له راغلی یم. نو هغوی د خپل د حفاظت په ځای هغې ته وفرمیل چې فلاني ځای ته ورشه، هلته د خندق یو ځای دی چې کمزوری دی، هلته پیره ورکړه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم جانثاره صحابه وو هغوی د عشق د وفا هم رنګ عجیبه وو چې څنګه هغوی ځان وړاندې کولو. او بل طرف ته مونږ ګورو چې کله مونږ دا ګورو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ذات دې ټولو له ترجیح ورکوله او داسې بادر و چې خپل د ژوند هېڅ فکر هغوی نه لرلو، د مدینې د خلکو فکر یې لرلو او دې لپاره به اکثر هر ځای کې په خپله موجود و او چېرته کله که په ظاهره د آرام لپاره که خیمې ته به هغوی تشریف راوړو نو اکثر وخت به د هغه دوران به هغوی د خدای مخې ته سر په سجده کې به وو او دعاګانې به یې کولې. نو حضرت مسلمه بیانوي چې زه د خندق په موقع رسول کریم سره موجود وم او مونږ باندې سخته یخني وه او ما یوه شپه ولیده چې رسول کریم ولاړ وو او په خپلو خیمو کې چې خدای پاک څومره چې غوښته نو مونځ هغوی وکړو، یعنې ډېر اوږد مونځ هغوی کړی و تر څومره چې کوم حده چې ممکن و. بیا هغوی د خیمې نه بهر تشریف یوړو او څه وخت پس ته چې ما ولیده نو هغوی دا فرمیل چې دا مشرکان نو شهسواران دي چې د خندق د پار کولو کوشش کوي لګیا دي. بیا عباد بن بشر له آواز ورکړو نو هغوی ویل چې لبیک زه حاضر یم. رسول کریم ورنه تپوس وکړو چې تا سره څوک نور شته؟ نو هغوی ورته وویل چې زما سره زما یو څو ملګري دي، هغوی هم ستاسو د خیمې ګرد چاپېره پیره ورکوي.
نو رسول کریم ورته فرمایل چې د خپل ملګری ځان سره بوزه او د خندق یو چکر ولګوه د مشرکانو چې کوم شاسواران دي هغوی د خندق چکر لګیا دي او د دوی د خواهش چې په غفلت تاسو حمله وکړي غفلت تاسو د غفلت په حال کې او هغوی فرمایل چې اللهم فتح عنا شرهم وانصرنا عليهم واغلبهم فلا يغلبهم احد غيركم چې خدای د دوی شر مونږ نه لري کو د دوی خلاف زموږ مدد وکړه او دی مغلوبه کستا تا نه بغیر دی څوک نشي مغلوبه ولې عباد د خپل ملګرو سره ورغله نو ابو سفیان بن حرب د خپل ملګرو سره د خندق چې کم تنگ ځای و دغه چکر لګولو مسلمانان داونه خبر شو نو هغه باندې کانی او وشتل شروع کړ په دې هغه خپل ځینو ته واپس لاړ یعنی دشمنان ته بیا واپس شو حضرت عباد بیانې چې د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو مولد چې هغه مونږ کولو نو ما وی خبر ک حضرت مسلمه بیانې چې خدای پاک د په عباد بن بشر باندې رحم وکي هغه د ټولو صحابه او کرام کې د رسول کریم خیمه سره ټول نه زیات هغه په پاتې کېده همیشه به د رسول کریم پیرا ورکوله حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ بیانې چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د جرأت او د مسلمانانو د خیرخواهی د حالو چې په جمی کې د شپې بار پاسې دو حال التبتله او د هغه پیرا به ورکوله او حضرت عائشہ فرمایي چې پیرا ورکول ستړي بشو او جمی نه بچ به حال شنو واپس بداخله وسو وخت په برستن کې بسم لاسته او د بدن د ګرمېدو نه پس بیا به وي د هغه حفاظت لپاره لاړ او دغه شان مسلسل بیخ پاتې کېدو په وجه د هغوی ورځ ډېر زیات بحاله شوي وو د شپې په وخت هغوی فرمایل چې کاش دا وخت څوک مخلص مسلمان وي نو زه به په ارام وده شوی وي په دې کې بهر نه د سعد بن وقاص اواز راغلو نو هغوی تپوس کړو چې ته ولې راغلی نو هغوی ورته چې ستاسو پیرې لپاره نو رسول کریم ورته فرمایل چې ما ته حاجت نشته د پیرې فلاني ځای کې د خندق چې کومه غاړه دغه ماته شوې د ورشه دغه پیرا ورکړي چې مسلمانان محفوظ پاتې شي نو سعد ورغله د هغه پیرا ورکړی و او بیا رسول کریم د شوی و یو ځای کې دا لیکلي دي د دې وضاحت شوی دی چې عجیب خبره ده چې کله رسول کریم په سر کې مدینه ته تشریف وړي او خطر ډېره زیاته شوی نو الله به هم سات پیرا ورکولو لپاره راتلو په هغه ورځو کې رسول کریم یو ورځ یو څو خلکو د وسلې اواز واورېد نو تپوس یې کړو چې څوک دي نو عباد بن بشر حضرت مسلم موعود لیکلی دی عباد بن بشیر خو په اصل کې خو خلیفۃ المسیح ثانی چې عباد بن بشیر لیکلی دی ځکه د انور العلوم چې کوم شلم جلد دی پای کې دا عباد بن بشیر لیکلی شوی دی چې د سبا کتابت د بهرحال او د انور العلوم چې کوم عبارت دی دغه حواله د سیرت الحلبیه نه اخیستل شوې ده او په سیرت الحلبیه کې د دغه نوم عباد بن بشر لیکلی دی دا وضاحت ځکه کوم لګیم حضور فرمایي چې ځینې خلک بیا وروسته لیکي چې ماته چې فلاني ځای کې خدا سره لیکلی دي او تاسو دا ویلي دي نو اصل څه دی نو بهرحال عباد بن بشر اصل نوم دی چې کم کې دي چې په غلطه لیکل شوی وي صاحب کتابت دی یا حضرت مسلم په غلطه فرمایلی وي بهرحال هغه وایي چې عباد بن بشر وایي چې رسول کې جواب ورکړو چې زېمن رسول کریم ورته تپوس کو چې تاسو سره څوک نور هم شته نو هغه چې یو ډله د صحابه او د چې تاسو د خیمه پیرې لپاره راغلي دي نو رسول کریم ورته فرمایل چې دا وخت مشرکان کوشش کوي د خندق د پار کولو تاسو ورشو دغه مقابلو کې زما خیمه پرېږدئ دغه جنگ دوران د حضرت صفیه د بادره واقعه هم ملاویږي د دې په تفصیل کې لیکل شوی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ازواج مطهرات او ترور حضرت صفیه بنت عبدالمطلب د نورو ښځو سره په یوه قلعه کې وي چې ورته فارې ویل کېدو یعنې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم بیبیانې او د هغوی ترور او نور خپلوان ښځې
ها وخت په هغه کلا کې وي او حضرت حسن بن ثابت د هغه ځینې ګران وو. کله چې بنو قریظه د عهد شکنۍ اعلان وکړو نو د هغه ځای چې کوم یهودیان وو هغوی په څه نه سره کې مسلمانانو د نقصان رسولو کوششونو کې هغوی هم مصروفه شو. او حضرت صفیه د رسول کریم چې کوم ترور هغوی بیانوي چې یو ځل 10 یهودیان راغله او هغوی چکر لګول شروع کړو زموږ د کلا نه ګیر چاپېره لکه موقع لټئ چې څه وخت څنګه کله او کم ځای نه د دې دننه هغوی کته لاره کته چې تللی شو پکې. نو په دې کې یو یهودي و چې هغه د قلا دیوال ته بالکل جوخت راغلو ما هغه لیدو نو ما حسن ته و چې حسن دې خورا شو د دغه یهودي مقابله وکړه. نو هغه وی چې د عبدالمطلب لورې د قسم په خدای تاسو خبرې چې زه داسې تن نه یم او که ما کې توان وی نو ما به زه به رسول کریم سره تللی وی. نو حضرت صفیه فرمایي چې کله حسن دا ووی نو ما هغه ځینې یو لرګی راواخیستو د قلا نه راکوزه شوم او د هغه یهودي په سر مې هغه په دومره زور ووهلو چې هغه تن چې هغه قلا نه ګیر چاپېره چکر لګولو د هغه سر مې وایي مات کړو هغه هملته راپرېوتو. وایي زه واپس راغلم او حسن ته مې وویل چې لاندې ورشه او د دې سامان چې کوم دی هغه خو راواخله یو څه چې ورسره دي هغه د غنیمت په طور ته واخله. نو حسن ورته وویل چې یا د عبدالمطلب لورې ما زه د دې سامان حاجت نه لرم. نو ما وویل چې د هغه سر بیا پرې کړو په یهودیانو یې وروله چې هغې دې وویرېږي بیا دې ځای ته رانه شي. نو حضرت حسن وویل چې زه دومره توان نه لرم. نو حضرت صفیې بیا د هغې سر پرې کړو د یهودیانو طرف ته یې لړه کړو او یعنې بیا په خپله لاړه او سر یې پرې کړو د هغه تنو د دیوال نه خوا وغورځولو. په دې یهودیان وویرېده او دا یې وی چې موږ خبر وو چې محمد صلی الله علیه وسلم ښځې یوازې نه شوې پرېښودی یعنې دلته محافظان موجود دي نو هغوی بیا هلته نه وتښتېده. رسول کریم چې کله خبر شو دغې له چې خبر ورکړی شوی دی نو هغوی د حضرت صفیې لپاره برخه مقرره کړې وه لکه څنګه چې د سړو لپاره برخه مقرریږي د غنیمت مال کې. سیرت خاتم النبیین کې د دې ذکر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کړی دی. هغوی لیکي چې په ښار کې د ښځو د ماشومانو دا حل و چې هغوی رسول کریم هغوی د ښار دننه یو خاص برخه کې چې د قلا رنګ یې لرلو هلته هغوی راغونډ کړي وو خو د هغوی حفاظت لپاره مسلمانان نشو فارغېدی او په خاص طور داسې وخت کې چې کله د جنگ په میدان کې د دشمن د حملو زور زیات وي نو مسلمانان ښځې او ماشومان بیخي غیر محفوظه حال کې پاتې کېده او د دې د حفاظت لپاره صرف داسې سړي پاتې وو چې په هیڅ په څه وجه د جنگ قابل نه وو. همداسې موقع نه فایده پورته کړې وو یهودیانو د ښار په هغه برخه باندې حملې تجویز کړو چې پکې ښځې او ماشومان راغونډ وو. د جاسوسۍ په غرض هغوی خپل یو تن مخکې هلته هغه مالې ته لېږلی وو. نو په اتفاق هغه وخت ښځو سره جوخ صرف یو صحابي حسن بن ثابت موجود و چې د زړه د غیر معمولي کمزورۍ په وجه د جنگ میدان ته راتلو قابل نه وو او ښځو چې کله دغه دشمن یهودي په داسې مشتبه حالاتو کې د خپل د قیام ځای سره ګیر چاپېره ولیده چې چکر لګوي نو صفیه بنت عبدالمطلب چې د رسول کریم ترور وه هغوی حسن ته و چې دا تن دشمن د یهودي دی او دلته د جاسوسۍ او د شرارت لپاره چکر لګی دا ووژنه چې دا چېرته واپس لاړ نه شي او د فتنې سبب جوړ نه شي. خو حسن د دې همت ونه شو نو په دې حضرت صفیه ور مخکې شوه او په خپله دغه یهودي مقابله وکړه هغه یې راوپرځولو او بیا د هغې په تجویز باندې دا خبره وټاکلی شوه چې دغه یهودي جاسوس سر د پرې کړی شي او د قلا هغه ځای ته د قلا کې د هغه طرف ته د لړه کړی شي چېرته چې یهودیان راغونډ وو چې د هغوی د مسلمانانو ښځو باندې د حملې همت ونه کړي او دا وګڼي چې د دې حفاظت لپاره سړي موجود دي کافي. نو دغه تدبیر کارګره شو په دغه موقع یهودیان مروبه شو واپس شو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه هم دغه خبره بیان کړې ده. فرمایي چې د بنو قریظه خلک په دغه خبرې په دغه موقع په لټون کې و چې څه موقع ورته ملاو شي نو بغیر له دې نه چې د مسلمانانو ته څه شک پکې پیدا شي هغوی د مدینې دننه ننوځي او ښځې او ماشومان ووژني.
نو یو ورځ هغوی بنو قریظه طرف ته بنو قریظه یو جاسوس راولېږلو چې معلومه کړي چې ښځې او ماشومان یوازې دي یا سپیانو چې شمېر هلته د حفاظت لپاره مقرر دی او په کم خاص دي کې چې خاص خاندانونه چې دشمن ورته زیاته خطره به هغوی راغونډ کړی شو او هغې یو جاسوس راغلته څلورون طرف ته قتل شروع کړو چې مسلمانان چرته خوشه کې پټ خو نه دي ولا هغه دا کته چې د رسول کریم ترور هغه ولیدو هغه وخت صرف یو مسلمان سړی ته موجود او هغه بیمارو نو صفی ورته و چې دا تن ډېر وخت د خزو په علاقه کې ګرځي لګیا دی او د تلو نوم نه اخلي او څلورونه طرف ته ګوري بیا ګوري لګیا دی دا یقینا جاسوس ته د مقابلو کې داس نه چې دا پوره حالت معلومه کې بیا دلته حمله وکړي دغه بیمار صحابي انکار وکړ دغه داسې کولو نه نو حضرت صفی په خپل د یو لوی ډنډر راواخیسته باڼه سو دغه تن مقابله وکړه او نورو ښځو په مدد هغه وژلو کې کامیابه شوه اخر په تحقیقاتو معلومه شو چې هغه یهودي و د بنو قریظه جاسوس و نو بیا په دې مسلمانان خو نور هم زیات ناقلاره شو هغوی پوه شو چې اوس د مدینې دا طرف محفوظ نه دی او مخه نه د دشمن دومره زور و خو اوس دې طرف نه هغوی د حفاظت سامان نشو کولی خو باوجود د دې رسول کریم د ښځو حفاظت مقدم وګڼلو او 1200 سپایان 1500 سپایان د ښځو حفاظت لپاره ښار کې مقرر کړو د خندق حفاظت او د 13,000 لښکر مقابله لپاره صرف 200 سپایان پاتې شو د حضرت علی د عمرو بن عبدود امری د وجلو واقع هم ملاویږي او تفصیل داسې چې د کافرانو لښکر چې کله د مدینې محاصره وکړه نو د هغې رئیسانو په دغه خبره اتفاق وکړو چې یو ځای د حمله وکړی شي نو هغوی په خندق کې داسې تنګ ځای لټول شروع کړو چېرته چې هغوی د خپل چې کوم د اسونو باندې سواره سپیان دي هغوی د رسول کریم د هغوی اصحابو پورې ورسوي نو آخر داسې تنګ مقام ته هغوی ورسېده چې ترې مسلمانان غافل وو نو اکرمه بن ابو جهل او نوفل بن عبدالله او زرار بن خطاب او حبیره بن ابو وهاب او عمرو بن عبدود دغه ځینه خندق پار کو او عمرو بن عبدود داسې بادر انسان و چې په عربو کې د 1000 سړو برابر ګڼل کېدو او دا د بدر په جنگ کې زخمی شوی وو او په دغه وجه د احد په جنگ کې نو شامل شوی خو هغه دا قسم خوړلی وو چې په خپل سر به تیل نه لګي تر څو چې نعوذ بالله رسول کریم ونه وژني او د ډېر په کبر دا आवाज کړی و چې د جنت خواهش لرونکي یو یعنې خندق کې چې پار کول د چراغ نو هغې ناره لګولې پوچت آواز مسلمانان له مبارزه دعوت ورکړو چې یا د جنت خواهش لرونکي یو راشي چې تاسو جنت ته ورسوم یا تاسو ما جهنم ته ورسوئ نو چې کله د هغه مقابلې ته سکون نه درېدو نو حضرت علی غوښته چې هغې دې ودرېږي رسول کریم هغوی ته و چې کېنول چې علي په مقابله کې عمرو بن عبدود دی خو چې کله هغه دویم یا درېیم ځل اواز وکړو نو حضرت علی راپاڅېدو او نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا په هغوی ونه درول بلکې په خپل پټکې د هغې په سر وتړلو خپل توری ورله ورکړو دوه یې ورته پاره وکړو مقابلې ته ولېږل نو حضرت علي ورمخکې شو امر ته وویل چې ما دا اورېدلي چې تا دا لوز کړی چې که قریش کې څوک تا نه د دوو خبرو خواست وکړي نو ته به کې یو ضرور منې نو امر ورته وویل چې او نو حضرت علي وویل چې ښه نو لومبۍ خبره خو زه تا ته دا وایم چې مسلمان شه او د رسول کریم ومنه او د خدای پاک د انعامونو وارث شه نو امر وویل چې دا نشي کېدی نو حضرت علي ورته وویل چې ښه که دا دې منظوره نه ده نو بیا راشه ما سره وجنګېږه نو په دې امر په خندا شو دا ویل چې زه ما دا سوچ نه و کړی چې چېرته یو تن به ما ته دا خبره هم کولی شي نو بیا حضرت علي نه د هغوی نامه او نسب تپوس وکړو نو د هغې په وینا ورته وویل چې ستا پلار زما ملګری و ځکه ته ځه څوک مشر راولېږه وراره حضرت علي ته وراره ووایي او دا ورته وویل چې ته لا ماشوم یې زه ستا وینه نه تویول غواړم خپل مشرانو کې څوک راولېږه حضرت علي ورته وویل چې ته زما وینه نه تویول غواړې خو زه هېڅ تعامل نه لرم ستا وینه تویولو لپاره نو په دې امر په جوش کې ړوند شو او د خپل د اس نه راټوپ کو هغه او خپل اس
وجلو او د یو اور د شغلې په شان دی هغه حضرت علي طرف ته ورمخکې شو او په دومره زور په حضرت علي باندې توره وچلوله چې هغه د هغوی د ډال دغه قلم کو دغه په تندي ولګېده اوس لږ شان هغوی ژوبلم شو خو ورسره حضرت علي د الله اکبر ناره پورته کړه او داسې وارې پرې کړو چې هغه دښمن چې کوم هغې ځان بچ نه کړی شو او د حضرت علي چې کومه توره وه هغه د هغې نه د ولې ورله پرې کړو تر لاندې لاړه او هغه را پرېوتو مړ شو په ځینو روایتونو کې دا راغلی چې دوه خبرو په ځای درې خبرو ذکر ملاویږي چې یو ته ضرور ومنې لومبیا خو دا چې واپس شو حضرت علي چې ورته فرمایلي نو یعنې کومې خبرې نه کې درې خبرې وه یو پکې دا و چې ته واپس لاړ شې نو په دې هغه دا ویلي چې ته نشي کېدی او بیا دا و چې مسلمان شو درېیمه بیا دا و چې ښه راشه په مقابلې له راشه د امر د په وجلو د هغې چې کوم باقي ملګري وو هغوی ووېرېده او په خپلو آسونو هغوی وتښتېدو حضرت زبیر هغوی پسې ورغله او نوفل بن عبدالله ووجلو همدغه شان یو بل حبیره بن ابو وهب دا هم حضرت علي د خور ام هاني خاوند و او هغې باندې داسې د تورې حمله کړې وه چې د هغې د اس چې کوم د مرۍ اډوکې د هغه پرې کړی شو او د یو بل روایت مطابق د امر د مړ کېدو نه پس د حبیره او زرار بن خطاب حضرت علي حمله کړې وه خو په جوابي حملې کې د دواړه وتښتېده بلکې حبیره په خپله زره پرېښوده او تښتېدلی و حالانکه حبیره د قریش بهترینه غرسوار ګڼلی کېدو او د یو روایت مطابق زرار بن خطاب چې د حضرت عمر رور و دا چې کله وتښتېدو نو حضرت عمر ورپسې لاړه او زرار چې کوم دی هغه نصب ودرېدو یکدم او حضرت عمر باندې هغه له حمله کوله د نیزې حمله ونه کړه نو حضرت عمر هغې ته وویل چې عمر زما دا احسان یاد لره چې ما پتا او بیا حضرت عمر ته وویل چې دا احسان زما یاد لره چې ما پتا حمله ونه کړه حضرت عمر هم بیا لیکلي چې څنګه دا احسان یاد ساتلی و چې د زرار دا احسان و چې یعنی څه احسان د زرار نو یعنی بیا د خدای پاک دا احسان په هغه شوی چې کېدای شي چې حضرت عمر دعا ورباندې لګېدلې وي چې آخر د مکې د فتح په موقع دغه زرار اسلام قبول کړی و بیا په اسلامي جنګونو کې ښه دوی شرکت کول او ډېر بهادري به دوی ښودله او په جنګ یمامه کې دوی شهید شوي و د ځینې خیال دی چې شهید شوي نه بلکې تر ډېر وخته پورې ژوندي وو په اسلام کې په حال کې دوی وفات شوي دي د عمر بن عبدود د وژل کېدو نه پس د کافرانو رسول کریم په خدمت کې پیغام لېږلی چې هغې د امر لاش دی په 10,000 درمو هغوی په بیه واخلي نو رسول کریم فرمایلي چې بوی زموږ د مړو قیمت نه خورو او د ځینو روایتونو مطابق نوفل بن عبدالله بیل په یو موقع وژل شوی تفصیل دی چې یو ورځ هغه خپل د اس نه راکوز شوی و او منډه کړې وه چې د خندق نه پاروزي خو هغه چې کوم اس و هغه خندق پار نه کړی شو او هغه سره د هغه خندق کې پرېوتی او د دې په نتیجه کې خدای پاک هغه مړ کړو ځکه چې خندق کې هغه چې پرېوتی د هغې د مرۍ هډوکې مات شو مشرکانو د هغه د لاش اخیستو لپاره خپل وخت را لېږلی و هغوی ته رسول کریم ته د دیت پیشکش کړی نو رسول کریم فرمایلي و چې موږ ته د دیت حاجت نشته او موږ تاسو د خښولو نه نشو درولی د دې د خښولو نه ودرو نه منې کوو حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ د نوفل د وژلو واقعه بیان کړی د هغوی لیکي چې دشمن چې په خندق باندې حمله کوله نو ځینې وخت به هغه کامیاب شو د هغې نه پار وتو کې یو ځل د کافرانو ډېر لوی جرنیلانو چې هغوی د خندق نه بل طرف ته راتلو کې کامیاب شو خو مسلمانانو په داسې حمله وکړه سخته چې هغوی سره دې نه بغیر بله لاره نه وه چې واپس شي نو هغه وخت چې خندق هغوی پار کولو نه د کافرانو یو ډېر لوی رئیس نوفل هغه وژل شوی دا دومره لوی رئیس و چې کافرانو دا خیال کولو چې د هغې د لاش بېعزتي وشو نو عرب کې به موږ چېرته د مخ ښودلو قابل نه یو نو هغوی رسول کریم ته پیغام ولېږلو چې دوی که لاش تاسو موږ ته واپس کړو نو 10,000 درم به تاسو ته ورکولو له موږ تیار یو خیال خو د دوی دا و چې لکه څنګه چې موږ د مسلمانانو د مشرانو بلکې په خپله د رسول کریم د تره
پوز او غوږونه د احد په جنګ کې پرې کړي وو دغه شان کېدای شي مسلمانان زموږ د دغه رئیس پوز او غوږونه پرې کې زموږ د کم بېزتي به کوي خو د اسلام احکامات خو بیخي د بیل قسم دي اسلام د لاشونو د بېحرمتۍ اجازت نه ورکوي نو کافرانو پیغام چې رسول کریم ته ورسېدو نو هغوی ورته وفرمیل چې موږ په دغه مړي څه کوو دا زموږ د کم څه کار دی د دې په بدل کې چې د دې نه موږ څه کار اخیستی چې د دې په بدل کې موږ ته نه څه قیمت واخلو خپل دا مړی یوسئ او ډېر په شوق یوسئ موږ د دې سره تعلق نه لرو نو بهرحال حضور فرمایي د دې نور تفصیلات مخکې راځي انشاءالله دغه حضور فرمایي چې دې هفته کې نن د لجنه د انصار اجتماعات هم شروع کیږي دوړو ته یې خدام ته لکه څنګه چې مو لجنه ته منصر ته هم زدا وایم چې په دغه ورځو کې په خاص تر دعاګانو کې وخت تیروي ډېر د درود ویلو طرف ته توجه لرئ خدای پاک د تاسو ټول له د توفیق ورکړي او د اجتماع د مقصد پوره کولو کوشش کوي دا نه چې صرف په تفریحي پروګرامونو کې خبرو کې وخت تیر کړئ خدای پاک په هر لحاظ دا به برکت کوي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر